والقسم الثالث نبدأ خيرا خلاصة وايو زي كده موبايل ما إذا ما يدبرني أو سمع بريس كونفرنس دي وليش يبدأ تقسيم ثالث سے تقسیم ثالث پورے من خلاصہ ویلی وقت تیار ہے تقسیم ثالث بیان کو اول نمبر تقسیم ثالث د سبب بارے کې دی نو دا په اعتبار دی دا د لفظ تقسیم دی په اعتبار د استعمال او جریان سره او د څلور اقسام دي دوا اقسام په کې د استعمال دی او دوا اقسام د جریان دي حقیقت او مجاز د استعمال اقسام دي او صریح او کنایه د جریان حقیقت او مجاز د استعمال او صریح او کنایه د جریان وجه حصر لفظ بخاری نوی یا با په موضوع له کی استعمال یا با غیر موضوع له کی که موضوع له کی استعمال وی حقیقت دی که غیر موضوع له کی استعمال وی مجاز دی به هر یو د دیونه ما ظهر المراد منه بالاستعمال وی یا مستتر المراد منه بالاستعمال یعنی استعمال سبب مراد ظاهر وی یا به مستتر وی که ظاهر وی صریح دی او که مستتر وی نو کنایه ده اول دویم نمبر د حقیقت تعریف بکو د حقیقت حکم مباینو بسمدا کافی د سره د مثال حقیقت اصطلاحی تعریف اسم لكل لفظ اريد به ما وضع له نانوم د هغه لفظ دی چې اراده شوی باغې سره هغه معنی کمی د باره چې وضع شوی مثال به د حقیقت سوی لکه اسد چې پازمری کې استعمال شي حکم د حقیقت رست روان دی خو دلته بمیو وجود ما وضع له خاصا کان او عاما دریم نمبر د مجاز تعریف اسم لكل لفظ اريد به غیر ما وضع له نوم د هغه لفظ دی چې اراده شوی بری سره غیر ما وضع له معنی هغه معنی چې د کومه د بار لفظ وضع شوی نه مثال بچوي لکاسد چې استعمال شي په فضل حق قاری سي او به حکم د مجاز سره بلکې په تعریف هم پرانه کو اسم لكل لفظ اريد به غير ما وضع له لاتصال بينهما معنى او ذاتا دای پورا تعریف دی یو لفظ چې بغیر ما وضع له کې استعمال شي د وجه د دینه چې ما وضع له غیر ما وضع له منځ کې اتصال وي دغه اتصال یا مانن وی او یا ذاتن یعنی صورتن وی مثال به سوي لکه اسد چې رجل شجاعت وی یا حمار قمقل سړی ته وی حکم سره وجود ما استعير له خاصا كان او عاما هغه معنا کوم د بارج لفظ استعاره شوی دی هغه معنا به موجوده ای خاصه او عام دی حکم دی به مولوی سے موږ د اتصال تعریف کړو اتصال څه ته ویل کیږي چې دویم شی اول شی پورې متصل وي دا څه وکنه او اول شی دویم ته مفضی وي در اتصال سبب اتصال سببی تعریف دا څه وکنه اتصال سببی تعریف وکا او دینه مخ کې اتصال مانوی تعریف پکار دی او د اتصال سوری اتصال مانوی تعریف څه دی مولوی صاحب چې حقیقي مجازي معنی حقیقي معنی سره په یو معنی کې مشترک وي لفظ حقیقي لفظ مجازي د لفظ حقیقي سره د لفظ معنی ول بهتر دي کا د مجازي معنی د لفظ مجازي چې کوم معنی ده هغه معنی د حقیقي معنی سره مشترک په یو داسې معنی کې چې هغه معنی په حقیقي معنی کې موجوده هم یو مشهوره بګي هم دا ویلو کنه لکه مثال به تور معنی د رجل شجاع دا د اسد مجازي معنی ده او اسد شیر حقیقی معنی ده او د رجل شجاع او شیر دا په یو معنی کې مشترک دي چې شجاعت ده او دغه شجاعت معنی په اسد کې مشهور هم ده موجوده هم ده مشهور هم ده اتصال معنوي داخل اتصال معنوي تعریف او اتصال ذاتی او صوری سے تعریف ده چې مجازي معنی د څه گاونډي توپ په وجه د حقيقي معنی سره متصلې مجازي معنی
د مجاورت د وجه نه د حقیقي معنی سره متصل وي. لکه مثال اوریز چې اسمان مجازي معنی اوریز ده او حقیقي معنی اسمان دی. اوریز د اسمان سره مجاورت لري کنه صورتن دواړه اوچت دي. به د مطلق سبب تعریف څو سبب چې سبب لغوي متویل کیږي دغه تعریف دا چې دویم شی ته متصل وي او دویم شی د اول شی ته محتاج وي. به دې دوه اقسام یو د اتصال بین العلة والمعلول او اتصال بین السبب والمسبب دی. توجه وکوي انتهایی اهم کا اتصال بین العلة والمعلول په دې کې علت د علت تعریف سره دا ووري. علت چاته ویل کیږي چې دویم شی یعنی معلول اول شی یعنی علت پورې متصل وي، دویم شی متصل وي اول شی پورې یعنی معلول متصل وي علت پورې، او علت مفزی دویم شی ته یعنی معلول ته، او معلول وجودا او وجوبا موقوف په علت معنی څلور اجزا شو. معلول متصل وي علت پورې، علت مفزی معلول ته، معلول وجودا او وجوبا موقوف په علت معنی. حکم د دې سره چې استعاره د طرفینو نه جایز ده. که ذکر د علت شي معلول مراد کولای شي او که ذکر د معلول شي علت مراد کولای شي. او دارومدار د دې یو بل استعاره کولو د پاره سره نو دارومدار محتاج الیه ده. نو دلته دواړه ځکه مراد کولای شي علت نه معلول او معلول نه علت چې به دې کې هر یو محتاج الیه ده. علت محتاج الیه په دې اعتبار سره ده چې معلول د دې د وجنه پیدا کیږي او معلول د دې د وجنه محتاج الیه ده چې علت نه دی وضع شوی مگر د پاره د معلول. نو هر یو محتاج الیه ده. نو که ذکر د محتاج شي محتاج الیه مراد کولای شي، محتاج الیه ذکر شي محتاج مراد کولای شي، علت ذکر شي معلول مراد کولای شي، معلول ذکر شي علت پکې مراد کولای شي. ابه ول مثال ذکر کړی دی چې یو سره شرا چې دا علت دی لپاره د ملک. که څوک شرا لفظ ذکر کوي مراد ملک نه مراد کولای شي، او که لفظ د ملک ذکر کوي مراد شراکین هم مراد کولای شي. به دویم نمبر اتصال سببي د دې څه تعریف دی چې دویم شی اول شی سره متصل وي یعنی مسبب سبب سره متصل وي، او اول شی مفزی دویم شی ته یعنی سبب سره رسي دویم شی مسبب ته، او مسبب چې دویم شی دا نه وجودن موقوف په سبب باندې او نه وجوبا. روان تعریف به دې سکوم چې مسبب متصل به سبب سره او سبب مفزی به مسبب ته او مسبب نه وجودن موقوف په سبب باندې او نه په وجوبا موقوف. حکم د دې سره دلته استعاره د یو طرف نه جایز ده. ذکر د سبب وشي مسبب مراد کولای شي، او که ذکر د مسبب وشي د فرع اصل او سبب نشي مراد کولای. لکه موږ د ارومدار په محتاج الیه ذکر شي ایخو چې محتاج الیه ذکر شي محتاج مراد کولای شي. نو بدلته سبب مسبب کې صرف سبب محتاج الیه ده، ولی سبب د وجه نه مسبب پیدا لري، مسبب محتاج دی سبب ته، پاتې شو سبب هغه مسبب ته نه دی محتاج. نو که ذکر د سبب وشي مسبب مراد کولای شو، که ذکر د مسبب وشي سبب نشو مراد کولای. او دې لپاره یو نظیر بیان کړی و د دې سبب او مسبب مثال د جملې ناقصې د چادب شي او جمله کامله باندې. نو جمله کامله خو احتیاج نه لري جمله ناقصې ته، او جمله ناقصه په حکم ورکول کې جمله کامله ته احتیاج لري. دغه شان سبب نظیر د جمله کامله دی او مسبب نظیر د جمله ناقصې دی. مسبب محتاج دی سبب ته، سبب ورته نه دی. به ول کتاب ول خپل حکم بیان کړو د حقیقت مجاز حکم بیان کړو وجود ما اريد به خاصا کان عواما. ابه ول حقیقت هم دغه شان دی وجود ما اريد به خاصا کان عواما. مثال د مجاز بیان کړو لکه حدیث کې نبی له سلام فرمایلا تبي والدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين. دلته مونږ وایي چې الصاع بالصاعين مراد توجه وکوي ښا صاع نه مراد نفس صاع نه ده بلکې کوم شی چې په صاع کې پیمانه کې یا مراد ده. ناغه کې به ډیر وي او کلیک وي کمې زیاتې سره خرڅول پکې حرام دي. امام شافعي صاحب د دین انکار کوي، عمومي مجاز نشته دی، عمومي مجاز نشته. ځکه عمومي مجاز مې دا یار مجاز نشته دی کا صحیح وي. صحیح ده. امام شافعي صاحب وایي په مجاز کې عموم نشته دی، وایي ځکه مجاز دا ضرورتن ثابتېږي، حکم شي ضرورتن ثابتېږي اب قدر ضرورت ثابت وي او قدر ضرورت په خاص سره پوره کیږي، عام د ضرورت نشته. موږ د دمان انکار امام شافعي صاحب ته
د دې دلیل جواب ورکو چې مجاز ضروری شی نه دی که ضروری وي قرآن کې باندې استعمال دی حالانکه قرآن کې استعمال دی په دې دواړو مشترک حکم بیانېدل چې دا توجه کوي که د حقیقت او مجاز مشترک حکم دار چې د یو لفظ نه په یو وخت کې حقیقي معنی مخستل مجازي معنی مخستل دا جایز نه ده یو لفظ نه په یو وخت کې حقیقي معنی او مجازي معنی مخستل جایز نه ده دې نظیر بیان کړی ورکه چې یو کپړه وي یو سړی چولی ملکیتن هم وي عاریتن هم وي نو دا څنګه محال دغه شان دی یو لفظ نه حقیقي او مجازي معنی مخستل هم محال دي تفریح کړي وای امام محمد سی وای یو عربي دی چې هغه ولا نشته په هغه معنی یعنی د چا معتق آزاد کرده نه دی هغه وصیت وکي چې الګ ازما مال زما موالی او تور کوي نو مولا لفظ په د سړي خپل غلام چې آزاد کړي په هغه حقیقت دی او د غلام چې آزاد کړي هغه مجاز دی نو مونږ ویلي چې یو لفظ حقیقي او مجازي معنی نشه غسل د حقیقي معنیوالو نصف وصیت د نصف مال به مولا لورکو کوم چې دا آزاد کړی دی او کوم چې مولا المولا دی د غلام غلب نه ورکو هغه به حقیقت مجاز جمع کیږي به په دې باندې اعتراض او دغه جواب کړی دی بلکې درې څلور اعتراض دي اعتراض دار تاسو ویلي چې حقیقت مجاز نه جمع کیږي کله چې کافران محاصره شوي او مسلمانانو ته وایي چې امنون علی ابنائنا وامنون علی ابنائنا وموالينا موږ د امن راکې زمونږ په بچو باندې زمونږ په موالیو باندې نو ابن لفظ سره په زوی کې حقیقت دی او په نوسی کې مجاز دی مولا لفظ په غلام کې خپل غلام کې حقیقت دی او د غلام په غلام کې اجازه شوی مجاز دی او تاسو احناف وي چې دا امن دواړو ته شامل شوی دی نوسی ته زوی تم نوسی تم مولا ته مولا المولا ته هم دا خونه دی مگر جمع بین الحقیقت والمجاز ندی جواب دار مولوی چې دلته د ابن مراد صرف زوی دی یعنی حقیقی معنی ده مولانا مراد صرف غلام دی کوم چې سړي خپل آزاد کړي پاتې شو په ابن کې نوسی مراد کول مولا کې مولا المولا مراد کول هغه د شبهه د وجنه موږ اخلو صورتن ابن چې هغه نوسی تم شامل دی مولا المولا تم شامل دی دغه شبهه د وجنه دا خو حد قتل کول او حدود په شبهات ختميږي نو موږ ویل چې بس میمړه کوي ورکه کوي اگر کې ابن صرف زوی ته شامل دی ادي بل مثال بیان کړو لکه کافر دی په قلا کې مسلمانانو ته اشاره وکړي راشه نو اشاره حقيقي معنی دراشه چې مړ دی کوم مجازي معنی دا چې د امن می در کول اجازه دې تراشه نو کاغه رااله عمل کولې نشي کا دا څه وکنه ځکه صورتن مسالمه ده یعنی ګوي صلح ده صورت د صلح دی اگر که مراد صلح نه و حقيقي معنی صلح نه دغه و چې راشه چې مړ دی کوم مجازي معنی کې صلح کې خلق دغه چل کوي نو صورتن دا صلح وا چې صلح بس دا خو حد دی شبهات من ختميږي دلته ختم شو به اعتراض تاسو ول چې ابن لبن ته شامل دي مولا ته شامل دي کله شان اوس کافران دي او امانو غواړي په محاصره شوی دي شامنون علی امهاتنا تاسو دغه یا وای علی ابائنا لفظ د په مور کې حقیقت دی او په نیا کې مجاز دی لفظ د اب په بلار کې حقیقت دی او په نیکه کې مجاز دی تاسو احناف فصل ته به الټه خبره کوي چې دا دغه چیرې د امان دا صرف مور ته شامل دی نیا ته نه دی پلار ته شامل دی نیکه ته نه دی دلته نیکه تابع د پلار کوي کنه شبهتن نیا تابع د مور کوي موینه کنه دا الته چلیږي چې کله ذکر د اصل لوشینو تابع به مراد کی لکه ابن اصل له وسی تابع مولا اصل له مولا المولای تابع دی او دلته خو اب فرع د جد کوم جد په اب کی مراد کو نبی بداسي شي چې اصل فرع کی مراد نه پیږي او اصل لا ک جده او جده اصل د فرع ده او کی جده مراد کو اصل به فرع کی مراد شي دا ټیک نه ده به بل اعتراض تاسو عمومي مجاز نشته ولې نشته یو سړی قسم وخړو زب پلاني کوړه نه داخليږم ندی کې دوه قسم مجاز چلے دلې دي یو دار کې دغه سړی په دې حقيقي معنی دار چې تسی وایي ملي سی یو سړی قسم وخړو لا اذا قدمه في دار فلان فلاني په کور کې به قدم نقدم حقيقي معنی دا د خپل کې خودل سره خدا حقیقت متروکه ده نه مراد نو حقیقت مستعمله کم یو دي چې پیدل ور داخل شي مجازي معنی سره په سواری داخل شي
دویم حقیقي معنی د سړي خپل کور ته داخل شي ملکیت والا. مجازي معنی چې هبه کې چا ورکړي دا استعاره معنی یا په اجاره معنی نیولې هغه د ور داخل شي دا مجازي معنی ده. تاسو حنافي وي که په ناس ته په سواری داخل شم حانس پیدل داخل شم حانس سړي خپل کور ور داخل شم حانس عاریتنو یا اجارتنو به حانس دا هم دا دلته هم نه دی مگر جمع بین الحقیقت والمجاز. ان جواب کوم ولې سي دلته عمومي مجاز دی. عموم مجاز تعریف دار چې مجاز نه ودا سي معنا اخستل چې حقيقي معنی هم داغي فرد یو مجازي معنی هم داغي فرد وي. دلته من اول لا يذو قدم في دار فلان دخول معنی اخلو. دخول حقيقي معنی پیدا داخله دلیم فرد دی او په سواری داخله دلیم فرد دی. همدغه شان دار فلان نه مراد دار سکنا معنی اخلو. دار سکنا حقيقي معنی یو فرد چې خپل کوریم دار سکنا دی او کاریتن یا اجارتن وی هم دار سکنا دی مجازي معنی. به یو بل اعتراض چې یو سړي قسم وخړلو لله علی ان اصوم رجبا چې ما معنی خاص د الله د پاره قسم وایي یو سړي نظر منلو لله علی ان اصوم رجب دا الفاظ ویل دا الله د پاره په ما معنی د رجب میش لازمه او د قسم نیته به کې وګړي ټول شپږ صورتونه وکنه قسم نیته به کې وګو. تاسو حنافي وي دلته حقيقي معنی مراد د چې نظر دی مجازي معنی مراد د چې یمین دی. دا هم جمع بین الحقیقت او المجاز شو. نو دې جواب کتاب درست کړي خو به وکړو دې جواب دار چې دلته حقیقت او مجاز جمع شوی نه دي. حقیقت د یو حیثیت نه دی مجاز د بل حیثیت نه. حقیقت د لفظ د حیثیت نه صيغه نه دی. د الفاظ چې لله علی ان اصوم رجب د الفاظ د نظر دي او دلیل بدار چې بغیر د نیت نظر مراد کیږي. او یمین موږ د موجب او د حکم د وجه نه اخلو. یو شی غیر لازم شی بزان لازم اول نه دی مگر قسم دی. مباح شی بزان لازم اول قسم دی لکه څنګه چې مباح شی بزان حرام اول قسم. او به منځ کې اول مثالو بلکې نظیر ولا بیان کړو چې وسله وي عبده حر يوم يقدم فلان غلام آزاد دی په ورځ باندې فلانه راشي. دلته مسله دار کې د ورځې راشي او شپې راشي غلام ازادي کې د عمومي مجاز مثال بیانې نظیر بیانې کا چې مجاز کدل تم دی. یوم په ورځ کې حقیقت د بشپه کې مجاز دی او دا سړی کې د ورځې رالم غلام ازادي کې شپې رالم ازادي دلته وجه څه دلته عمومي مجاز دی. یوم نه مراد مطلق وخت دی. یوم دغه فرد دی او لیلم فرد دی عمومي مجاز شو. ابه ولا قانون ویلو کله چې یوم اضافت یوم سره داسې فعل مرګري شي چې هغه غیر ممتد وی غیر ممتد فعل غیر ممتد وی زر ادا کیږي نه کې به مطلق وخت مراد دی. او کدا سي فعل وی چې هغه ممتد وی وګد فعل وی به هغه کې یوم نه مراد به بیاض النهار وی کا دم ختم شولا. به د حقیقت او مجاز یو بل مشترک حکم بیان کړو هغه دا برګورم لې سب تر څو چې په حقيقي معنی عمل کول ممکن وو حقيقي معنی عمل کول ممکن وو مجازي معنی ته بس ضرورت نه کیږي. د دې خبرې تحقیق نه مخکې موږ د حقیقت درې اقسام بیان کړي. حقیقت مستعمله مهجوره متعذره. متعذره مخکې کدا کوم حقیقت ته ویل کیږي چې هغه باندې عمل کول سخت وي سخت مشکل وي لا يصل الیه الا بمشقه. او دوی نمبر حقیقت د دې مثال وسوي لا ياكل من هذه الحنطه من هذه النخله يعني نخلين خوراک کول هم کولای شي او مشکل دی. مراد بدل د څه میوه خوړل. او دیو نمبر حقیقتي دا کوم یو متعذره وکنه. دیو نمبر مهجوره دا حقیقت ته ویل کیږي چې اتصال ورته ممکن وي خو خلکو عادتا حقيقي معنی فريخي لکه لا يذو قدمه في دار فلان. حقيقي معنی قدم کې خودل بالکل آسان دي عادتا خلکو دا معنی فريخي د خلکو دخول معنی مراد کړي. درې نمبر حقیقت مستعمله دي چې هغه حقيقي معنی ته رسیدل آسان هم یو عادت کې پرې خوده شوی هم نه عرف او رواجم په هغه حقيقي معنی راسي کنه پر راسي دا څومره چې لفظ حقيقي معنی دي ټول دي مثالونه دي. نو د سوینه څپېړو واسه ما زبر استله حقيقي معنی ده کجه وسره شي منګه ویلي ترڅو په حقيقي معنی عمل کول ممکن او مجازي معنی لبا نه ورزو. مجازي معنی لبا ال ورزو چې حقیقت مهجوري یا حقیقت متعذري. لا ياكل من هذه النخله کې به وس حقيقي معنی ناخلو مجازي معنی ثمر باخلو.
او لا يذو قدم فی دار فلان کې به حقیقي معنی نه اخلو وضع قدم بلکې دخول به اخلو. حقیقت شری حقیقت مستعمله او به حقیقت مستعمله باندې عمل کوو. به دا یو خبره بلم کړي ور سره چې حقیقت مهجوره کله کله شرعا مهجور وي، کله کله حقیقت څه وي شرعا مهجور وي، کې به مجاز ته ځو. لکه توکیل بالخصومت کې یو سړي معنی چاره پیسو دا وکړه چې تا معنی زما 1000 روپۍ دي، او مدعا علی رباسي درو یو سړی وکیل جوړ کو چې تا زما وکیل شه او داغه د هر داوی انکار کوا، نو وکیل توکیل بالخصومت شو. د دې حقیقي معنی دار چې مدعی څه داوا کوي دا انکار کوي. مجازي معنی دار چې هغه حق ویل حق یعنی خبرو د صحیح کار شول مدعی جواب په نام سره ورکي. حقیقي معنی دار چې جواب هر ټکی کې پلا سره ورکي. مجازي معنی دار جواب په شام ورکي په نام یې ورکي او بلای ورکي دواړه. خدل د حقیقي معنی مشران مهجوره ده چې خبر حق یو ته به باغ کې لا کې مجازي معنی به واخلي. دغه شان یو بل مثال ولا بیان کړو د دې تایید د بارا یو سره وي من حلف لا يكلم هذا الصبي، نو دا قسم چې دا په زمان سباب پوری مقید نه لري، دا سړي سبا خبرې فی الحال هم نه کوي. د دې حقیقي معنی دار چې فی الحال دې سړي سره ماشوم سره خبرې ونه کوي. حقیقي معنی یعنی ذات مال وصف حقیقي معنی ده، او مجازي معنی صرف ذات ده، ذات درغه ماشوم. او د حقیقي معنی مهجور د ذکر ماشوم څخه خبرې نه کول شرعاً مهجور دي. من لم يرحم صغيرنا د وجه نو دلته به کومه معنی مراد شي مجازي. به یو بل مشهور اختلافي مسله چې کله یو لفظ وي دغه حقیقي معنی وي توجه کوي مولوی صاحب حقیقت مستعمله، او مجازي معنی وي مجاز متعارف. حقیقي معنی مستعمله او مجاز متعارف شوی. مجاز دا شي چې مجاز متعارف تعریف هم من کړو، دو تعریف هم مل کړو. مجاز متعارف یو تعریف دار چې څنګه لفظ ذکر شي د عام طور فهم ته مجازي معنی راځي. یو د مجازي معنی د خلکو تعامل وي. نو مسله دار چې لفظ یو لفظ وي دغه حقیقت مستعمله وي او دغه مجاز متعارف یا عمومي مجاز هم وي. پچا معنی به عمل کو. امام سی وای په حقیقت مستعمله به کو، صاحبین وای پچا به عمل کو په حقیقت مجاز متعارف یا په عمومي مجاز معنی. او مثال ولا بیان کړو لا یاکل من هذه الحنطه. امام سی وای دا صرف او صرف غنم په دانو چچلو معنی حانس کیږي. کله غنم دانو نه سم دغه شو روټي دی جوړه شو غیر باغ نه حانس کیږي ځکه هغه عمومي مجاز ده. حقیقت مستعمله شته. یا وی لا يشرب من هذا الفرات من هذه الفرات. امام سوی چخلی به کې خود العال حانس کیږي دا حقیقي معنی ده. پلپ وي تسکلی یا بجام بسکلی مجازي معنی ده بدین حانس کیږي. صاحبین وی دلته عمومي مجاز ده که غین غنم یو خړم هم حانس کیږي او روټي دی خړم حانس کیږي. که بجام یو بوسکلی د فرات نه حانس کیږي مجازي معنی او خلی به ورکته کړل به هم حانس کیږي. رسې بي امون ول د دې اختلاف بنا په یو بل اختلاف د چغه بنیاد ده دی. هغه کم یو دی چې مجاز خلیفہ د داخله ټول اتفاق دی چې مجاز خلیفہ د حقیقت نه دی. او په دې مسله اتفاق دی ترڅو چې حقيقي معنی باندې عمل کوو. مجازي حقيقي توجه کوي. حقيقي معنی چې عمل کول ممکن او څه د وجه نه مونږ پرخي و مجاز ته بزو کو. په کوم د کې په حقيقي معنی باندې عمل کول ناممکن نو مجازي معنی به نشرات له دوه اصل خبرې دي، دوه مقدمي دي. کا اوله مجاز خلیفہ د حقیقت نه یو، دویم مجاز باندې بالا عمل کې چې حقيقي معنی ممکن نه او څه د وزر د وجه نه پرې خو دې شوی. چې کوم د کې حقيقي معنی ممکن او نه به مجازي معنی نشه. لن اوس راځي اختلاف بده کې چې امام سی وای د مجاز خلیفہ د حقیقت نه دی په تکلم کې. صاحبین وای مجاز خلیفہ د حقیقت نه دی په حکم کې دی. په تکلم کې خلیفہ مطلب دا دی چې تکلم د حقيقي معنی صحیح په اعتبار د نحوی سره مبتدا خبر وغیرہ صحیح جوړېدل، بس گویا چې حقيقي معنی ممکنه شو چې شو مجازي معنی اخیستل شي. او صاحبین وای مجاز خلیفہ د حقیقت نه په حکم کې دی چې د حقيقي معنی نحوی په اعتبار صحیح کېدل نه حکم هم صحیح علاوه مجاز اخلي. اسی کې نه برسي. دې اختلاف سمر به حکم دی ګروزي. یو سړی نه غلام غټ دی او ته وای هاذا ابني دا مزوی دی، غلام دی عمر زید دی اکبر سنا منه څه ته وای هاذا ابني. نو د امام صاحب په نسبت حقيقي معنی دلته ممکنه ده. لکه حقيقي مجاز خلیفہ د حقيقي معنی نه بڅ کې اخلي تکلم. نو تکلم د حقيقي معنی صحیح ده کنه هاذا مترا ابني خبر
چې حقیقي معنی ممکنه شوه اوس یې نشو اخیستلی مجاز به واخلو یا سره غلام ازادېدل او صاحبین وایي دلته حقیقي دا مجاز خلیفه د حقیقت نه دی په حکم کې حکم د هذا ابن صحیح نه دی چې نه دی مجازي معنی نشي اخیستلی کلام لغوه دی بهرحال امام صاحب وایي مجاز خلیفه دی د حقیقت نه په تکلم کې او تکلم د حقیقت اصل له او تکلم د مجاز فرع ده چې کله حقیقت مستعمله او دا به اخلي ځکه د تکلم اصل دی مستعمله حقیقت دی مجاز متعارف بنا اخلي دا اصل شی له دا اصل پوینټ دی دی پیږي کنه یو ځکه حقیقت مستعمله دی او بل او ما غزه کې مجاز متعارف هم دی امام سے وہ حقیقت مستعمله بذکالی چې مجاز خلیفہ د حقیقت نه په تکلم کې او تکلم د حقیقت اصل لږه کلام د دې پر وځه شوی هغه بوالي او صاحبین وای چې مجاز خلیفہ د حقیقت نه په حکم کې او په مجاز حقیقت مستعمله او په مجاز متعارف کې حکم د مجاز متعارف اعلی اولاوی ولی مجاز متعارف یا عموم مجاز واخلا عموم مجاز ځکه اولاد چې حقیقي معنی ته هم شامل او مجازي ته هم شامل دی وجنا کما معنی باخلو مجاز متعارف یا عموم مجاز واخلو به مولوی سے پنځه ځای نه دي چې حقیقي معنی متروکه کیږي یا هم متعذر یا مهجور شرعا یا عرفا ای کول ځای بدلاله محل الكلام د وجنا محل کلام دا تقاضا کوي چې حقیقي معنی نه مراد کوي محل کلام که صحیح دی خو محل حقیقي معنی صلاحیت نه لري لکه نبی اسلام څه فرمایلو انما الاعمال بالنیات نو دا ټول خلکو ته معلومه ده چې عمل ننید نه غیر هم کیږي حقیقي معنی خو دا چې هغه عمل پنیت پانی دی نیت نه غیر نه کیږي دا خود کدا حقیقي معنی واخلو صادق المصدوق دروغجن کیږي مجازي معنی واخلو یعنی په حذف باخلو حذف د 24 علاقه مجازي مرسل په 24 علاقو کې وکنه نو انما اعمال انما ثواب الاعمال بالنیات یو لا یاکل من هذه النخله د دې حقیقي معنی چې دا محل دا تقاضا کوي چې حقیقي معنی دې صحیح نشي ځکه دې کلام محل څوک دی نخله ده او نخله کې خوراک دا غیر دا خو مشکل دی مجازي معنی ثمر به مراد دویم نمبر دلالت د عادت لا یذو قدمه دویم صورت دار شکل کله عادت او عرف د وجه حقیقي معنی متروک دی لکه لا یذو قدمه فی دار فلان کې شي عین قدم کې خودل د متروک دی مجازي معنی دخول مراد دی دریم کله کله حقیقي معنی پر خودل کېږي دا غمانه د وجه نه چا متکلم کې برتوي لکه په یمینی فور کې سره قسم خوري خزو بار تر روانه د وزي وتوي ان خرجت فانت طالق دلته هغه معنی چې متکلم کې پرته د چا غوسه ده ادا تقاضا کوي چې دی حقيقي معنی د دې سره چر وخت وتلا طلاق دي شي مجازي سره کې بلال وتلا طلاق دي شي بدل د حقيقي معنی نه د مراد لکه یو معنی پرته په متکلم کې چا غوسه راغله تقاضا کوي چې حقيقي معنی نه مراد چر وخت وتلا بلکې مجازي مراد د فلال خبره څلورم نمبر سیاق النظم د وجنه سیاق یا سباق النظم د وجنه کله حقيقي معنی پر خودل کیږي لکه قران کې الله فرمایي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر د دې حقيقي معنی وجوب د امر صيغه دي چې ایمان راوړی او کو یعنی کفر کولو کې وجوب کفر وکا ومن شاء فليكفر امر صيغه ده کنه امر د بار د وجوب دي خدلته وجوب حقيقي معنی د مراد بلکې مجازي مراد د توبیخ دلیل په سره سیاق النظم ان عددنا للظالمین نارا یا چا بل طریقه معنی ویلي دي چې د حقيقي معنی اختیار د بین الكفر بين الاسلام والكفر او مجازي معنی هغه توبیخ دی او ان عددنا للظالمین د سیاق د وجنه مجازي معنی توبیخ مراد دی پنځم نمبر بدلاله اللفظ في نفسه لفظ في نفسه د دې خبره تقاضا کوي چې حقيقي معنی د مراد نشي لفظ د خپل د تقاضا کوي چې سړي ویل لا ياكل فاكهه لا ياكل لحم السمك بنخري څنګه لا ياكل لحما یو سړي ویل لا ياكل دبا لحم نخري غوخه نو حقیقت کې لحم عام غوخه تم شامل دي د مې غوخه تم شامل دي دوړو د شامل له حقیقت کې مجاز کې صرف د عام غوخه ته شامل دي حقیقت د مې غوخه ته نه دي شامل حقیقت کې دوړو قسم غوخه ته شامل دي
مجاز کې صرف عام غوښه ته شامل دی دلته لفظ دا تقاضا کوي چې مجازي معنی دی مراد شي لکه لام حامیم ماده چې د شدت غواړي شدت او شدت په غوښه کې لري چې کوم غوښه کې ویني وینه خو سره په دې عام غوښه کې مې غوښه کې نه اعتبار شوله لفظ دا تقاضا کوي اگر که لفظ د لحم قران کې دغه لپاره استعمال شوی دی مې غوښه لپاره لحم طريه همدغه شان یسری ولای کل فاکهه فاکهه بنخوري نو فاکهه حقيقي معنی مطلق میوه ده کاغه سیو وی کا انار وی کا انګور وی کارڅي مجازي معنی هغه میوه ده کوم چې خلق د تفقه د پاره خوري غذا د پاره نه دلته د لفظ د فاکهه دا تقاضا کوي چې مجازي معنی دی مراد شي حقيقي نه تفقه والا معنی یعنی کوم چې عادتن تفقه د پاره خورل کیږي چې هغه سیو کیله وغیرہ دي کیله چې زوګو خوري دین انار او انګور وتل ځکه باغ امام صاحب په زمانه کې انار او انګور خلکو عادتن د غذا لپاره مخرج اعتبار دې کې دا حقيقي معنی چې دا زیاتره او مجازي معنی لفظ دا تقاضا کوي چې زما صلاحیت ما کې کمزوري د سر مجازي معنی برداشت کولای شم مخ کې څو لفظ تقاضا کول چې ما معنی سخت را مجازي معنی واخلم حقيقي معنی زوی پر هغه پرېږدي بين الصريح او د کنایه خبرې مولوی صاحب حقیقت مجاز نه چې فارغ شو څلو اقسام کې به صریح کې شروع کړه شریح صریح څه تعریف ما ظهر المراد منه بالاستعمال حکم د صریح څو چې بغیر د نیت نه معنی مراد اخیستل شي ځکه مولوی صاحب موږ بدی کې ویلو چې لفظ صریح په کومه معنی باندې چې دلالت کوي ګویا چې دا لفظ به کې سره واسطه نه ده نو بغیر د نیت داغي چې کوم موجب دی په عمل کولای شي بلکې عمل کول به واجب دی به مثالونه ورکړي دي لکه بیت او اشتریت او وهبت کنایه څه تعریف دی مستتر المراد منه بالاستعمال او حکم د کنایه سره چې عمل پدې نه کیږي مگر په نیت سره ولی ځکه دې کې ډېر مانو احتمال وي نکمه معنا مراد د پته نه لګي دغه مراد چې معلومه پنيت به معلومه او ور سره ویلو چې مجاز متعارف د تعارف نه مخکې د متعارف کېدو نه مخکې دا په حکم د کنایه کې او به هم دا ویل چې لکه د کنایه چې کوم الفاظ دي انت باینون انت حرامون دا په حقیقت کې کنایه نه دي الفاظ معنی ظاهري دي خو د دې الفاظ تعلق چې کوم محل سره دی لکه زنانه سره دغه محل د تعلق د وجنب کې کنایه توب راغله ته جدا کې څه نه ډېر دي ډېر معنی دي زمانه جدای کنه د نور خلکو نه جدای مال نه جدای څه نه جدای حرام په مای کې په نور خلکو ډېر معنی دي کنه نو دغه محل د وجه نشدیم احتمالات زیاتی کې دای کنایات نشمار به په ټوله کې اهم حکم دا دی چې لکه په طلاق صریح په لفظ صریح سره به طلاق صریح واقع کیږي رجعي طلاق رجعي او په لفظ کنایه سره به طلاق باین واقع کیږي خودري الفاظ دي توجه کوي چې هغه الفاظ کنایات نه دي خو باغې معنی بیا هم طلاق رجعي واقع کیږي اې اول نمبر اعتدی دی لفظ د اعتدی سره د دینه چې کنایه ده کنایه ولدا دی معنی دلیل دار چې اعتدی دو معنی دي هیڅ وشماره د لپاره چې عدت کې پتیر کی یوه دا معنی ده یوه معنی نعمتون ازما یا نعمتون د الله پاک وشماره دو معنی شوي کنه نو دای کنایه توب ثابت شو او کله چې سړی په اعتدی کې نه د طلاق کو بس یو معنی کې متعین شول چې طلاق ده او دلته طلاق رجیزه کا واقع کیږي چې اعتدی د خپل وضع شوی د طلاق د بار نه دی د زوال نکاح د بار نه دی وضع شوی نه بګی دا معنی پرته ده وشماره د بار طلاق نه دی دینه چې موږ طلاق واقع کوو نو اختزاءان واقع کوو لفظ طلاق په کې پټ رو باسو د سی بشي کونی طالقه ش طلاقه فاتدی عدت یې او کون طالقه من طلاق سری دی رجی واقع کی همغه شان دیم لفظ استبرئ رحمه کی رحم دی پاکه دم کنایه لفظ دی دلیل به سره ځکه دوه معنی دي کنه رحم دی پاکه چې خپاکه شی به ورزوت کوم بچي باندې پیدا شي او یا رحم دی پاکه بس ما کوم ونی معنی پکې باندې ختم شي زبل چا سنکاو قیدت تیر کدا معنی ده رسې کنه دوه معنی شولې کنایه دغه ته وای کنه اوس کې اوسړي په دې کې نیت د طلاق کو یو معنی په کې نیت سره متعین شو په دې طلاق رجعي ولې واقع کیږي ځکه مناسب استبر رحمه کې اختزاء مخ کې طلاق غواړي په دې شرط چې مدخول بهای کا مخ کې کوم دا خبره ده کوم دا چې مدخول بهای مخ کې څه غواړي
طلاق غواړي اختزان طلاق نو ګویا دلته چې د کونی طالقن دی ته طلاق شنو بس فاستبرئ رحمک رحم دې پاکه اكوني طالقا لفظ سری دې طلاق رجی په واقع کی نو اختزان طلاق رو باسو الا چې مدخول بها کې غیر مدخول بها به اعتدي او استبرئ رحمک کې دواړه به مستعار د انت طالقون نه اسی کنه دریم لفظ انت طالقون انت طالقون سره د انت واحدتون دام لفظ کنایه ده او بهم طلاق رجی په واقع کې کنایه والده انت واحدتون دو معنی دي تی وای په حسن او جمال کې او تی وازي زما د نکاح ختم شوی کنه وس راسه جوړه نه نو دا سړي په کې د طلاق نه تو کو نو یو معنی متعین شول د طلاق چې واقع کو څنګه واقع کو ناغي به موږ دوه صورتونه پرون ویلو انت طلقه واحده طلقه په معنی طالقون شي گویا چې واحده صفت دې د طلقه لپاره صفت په دې د موصوف ولاړ دی او هغه طلقه خپل د طالقون قائم مقام دی ملا يعقوب کې لیکل ځکه طلقه خپل د لفظ طلاق نه دی او یا موږ وایو چې انت ذات طلقه واحده گویا چې دا واحده صفت د مضاف الیه د مضاف الیه موصوف سره د مضاف حذف بهر حال ک انت طلقه واحده شي یا انت ذات طلقه واحده شي مرفوع وي ک منصوب وي او ک موقوف وي وقف سره په درې حالتونو کې صحیح او حالتونو کې صحیح مذهب د مشایخ خدای چې نه د طلاق یو طلاق واقع کیږي کنه طلاق نه واقع کیږي انت واحده انت واحده درې حالتونو کې اگر که بعض خلک دا وي ک مرفوع وي انت واحده وي سره د نیتم طلاق نه واقع کیږي ک منصوب وي انت واحده کنه دی کو کنه کو طلاق واقع کیږي او په وقت په حالت کې په حالت پنیت په وخت طلاق واقع کیږي او بغیر د نیت نه واقع کیږي وای شلې به موږ الاصل په کلام کې مولوی صاحب صریح دی صریح په کلام کې ځکه اصل دی چې کلام وځ شوی د فار د فهم او د فهم معنی په صریح کې پرتی صریح په دغه معنی د فهم کې اتم دی اصل په کلام کې صریح ځکه دی چې کلام وځ شوی د فار د فهم او فهم معنی شي دا فهم چې دا په صریح کې پرت څنګه دی والصريح هو التام في هذا المعنى صريح په دا معنی د فهم کې تام دی کنه ځکه دا اصل دی او کنایا اصل ځکه نه د چې دی کې نقصان دی په بیان کې نقصان دی او دلیل د نقصان دار چې بغیر د نیته معنی مراد نه ورکه او ثمره د اختلاف به څنګه ظاهریږي چې صریح اصل دی کنایا فرع د اصل نه دی نقصان دی پکې هغه دا چې کوم شی نه داسې دي چې په شبهات معنی ختمیږي لکه حدود هغه په لفظ کنایي معنی نه ثابتېږي ځکه لفظ کنایي کې نقصان دی په بیان کې په لفظ صریح معنی به ثابتېږي